اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا مهال زه د ضلع شنګلې د مرکزی بازار ډیرې نه مخاطب یم. کتونکو دا وخت د نجیب کراکری فرنیچر فوم او کارپټس کوم دکان چې دی په هغه کې زه موجود یم. کوم فوټیج تاسو کتلی شئ مختلف قسمه څیزونه چې دي دوی سره ملویږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول زه ستاسو شکریا ادا کوم ستاسو د ټیم چې تاسو زموږ د برانچ کې حاضري وکړه موږ سره. بات کې تا خبره وکړه چې تاسو سره کوم څیز ملاویږي. د موږ سره جناب علي صرف کراکري ملاویږي، د واده مکمل سامان صحیح شو. د سره موږ سره فرنیچر ملاویږي. فرنیچر کې موږ سره هر قسم ملاویږي، ارزان پکې ملاویږي، ګران پکې ملاویږي، لرګي والا پکې ملاویږي، او د سره موږ سره کارپټ ملاویږي او ټرانګ او واټر ټینګ او نور کرسۍ مرسۍ او نور کراکري سټیل سیلور او چاینا سامان چې کوم دی نو دا موږ سره ملاویږي. او د دې سره موږ سره ټرانګ او فرنیچر دا هم ملاویږي. که نن سبا ته وګورې نو یوازې کراکري فرنیچر نه بلکې هر شی چې دی هغه ډیر زیات ګران شی دی او ریټونه ډیر په تیزۍ سره روان دي. او زموږ دا کراکري دا میټیریل چې دی دا ټول په ډالر منې ملاویږي. او نن سبا ته ډالر حالات ته وګورې چې هغه ډیر په بره روان دی. او نن سبا داسې حالات دي چې ډیر بد حالات داسې دي چې نن سبا دلته کوم شی په 2000 روپۍ خرڅ کړي نو مخې ته چې ته لاړ شي نو 1500 روپۍ به د جیب نه رالي، هغې سره به یو ځای کوي او بل شی به پرې الالي. نو دې سره مهنګۍ ډیره سیوا شي ده. موږ ته هم ډیر زیات مشکلات دي، عوام ته هم ډیر زیات مشکلات دي. فرض که چې اوس یو سړی راشن نشي اخیستی، اوړه څومره ګران شو غوړي، او بیا زموږ دا د کراکرۍ د ودونو سامان دی نو په دې کې ډیر زیات سخت مشکلات موږ ته راغلي. نو که سوچو کې نو په روسکني په نسبت سره یو پوم نه دی، تقریبا 2.5 فوټه او 6 فوټه یو دانه 2000-2500 روپۍ ګرانه شي. کوم شی به چې په 2000 روپۍ ملاوېده هغه نن سبا 5000 روپۍ ته رسېدلی. نو 50% چې دی هر شی مهنګه شی دی، ګران شی دی صحیح شو. یوازې پوم ته وګوره، یو کراکري ته وګوره، فرنیچر ته وګوره، هر شی چې دی هغه ګران شی دی. موږ جی جناب علي موږ سره په هول سیل ملاویږي، کارپټ ملاویږي، د ګجرات نه موږ سپلای کوو. د دې موږ سره ټرانګ ملاویږي، هر قسمه هغې کې غټې د بسترو پیټۍ او وړوکې د اټا او کپړو د دې لپاره دا موږ د مردان نه سپلای کوو. هلته ډېرې غټې کارخانې دي او دا موږ له راځي ډایرکټ د هغه ځای نه. دې سره بقایا د پوم پاتې شو. پوم موږ سره ډایرکټ راځي د کمپنیو نه. موږ سره ایجنسي ده د شانګلې، نو هغه موږ سره په ریټ ملاویږي. موږ دکاندارانو ته مالونه ورکوو. او دا 3 څیزونه چې دا موږ سره په هول سیل باندې ملاویږي. راغلو خو بلکې نجیب الله چې کوم ریټونه به مارکیټ کې د نور بازار نه ډېر ښکلي وو. موږ سره خپل ذاتي گزاره کوي. په دې مهنګایي دور کې موږ سره ډېره گزاره کوي. په ریټ کې سامان دی په هر څه کې ریټونه کم دي. دا زما ګاونډي دکاندار دی، د سره ډېر زبردست سودا میلاویږي او ډېر په کم ریټ باندې میلاویږي او بالکل گزاره کوي. د لرې ځای نه خلک راځي دلته سوداګانې کوي او د څیز هم صفا 1 نمبر څیز ورکوي او ریټ هم صحیح ریټ ورکوي. زما دکان دی، زه اینم چې لرې ځای نه خلک راروان دي، زنانه هم راروان دي، دا سوداګانې کوي. سره هر څیز ښه میلاویږي او چا چې څه هم څیز په کار راځي دلته ډېر گزاره به ورسره کوي. یاره الحمدلله دلته موږ سره مخکې وګورو الریډي بیلي بابا بازار مشهور و. نن سبا که ته وګورې نو ډیری ته د هر ځای نه، د دندۍ نه، میرې نه، بیشام نه، د کوستان نه او کیړۍ نه، چکیسر نه، اوپل نه، چیدم نه، کروړه او کوزکاڼه د ټول علاقو نه خلک اوس دلته راځي. ولې چې دا ډېر یو ښه بازار دی، آبادي دې سره کمه ده، په دې وجه دلته ریټونه ډېر زیات ښه دي. نو خلک ډېر زیات خواهش کوي چې موږ په ډیری بازار کې سودا وکړو. کتونکو دا د دکان مالک او د دوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. د دوی دغه وینا ده چې کوم دوی سره په دکان کې څیزونه دي، مختلف څیزونه چې دي، هر قسمه څیز چې دی هغه ملاویږي. بیا د ودونو کوم سامان چې دی په دې مهنګۍ دور کې دوی عوامو ته فل ریلیف چې دی هغه دوی ورکوي. بل دوی دغه مهمه خبره وکړه چې په دې مهنګۍ دور کې کوم څیزونه چې ګران شوي دي نو د 30 نه واخله 40% پورې چې دی هر څه چې دی ګران شوی دی، خو بیا هم دوی عوامو ته په انتهایی کم قیمت باندې هر څه چې دی هغوی ورته ورکوي. بل دوی دا خبره وکړه چې د پورن نه، چکیسر نه، دغه شانته کې د اولندر نه، د دندۍ نه، د بیشام، د هر ځای نه کوم ګاګ چې دی هغه د دې ځای نه څیزونه وړي. دوی دغه وویل چې دا د ډیری چې دی دا د ضلع شنګلې مرکزي بازار دی چې دلته د هر قسم څیز چې دی هلته په انتهایی کم قیمت باندې ملویږي. د بل پروګرام پورې زه نور محمد د تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.